اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د اشاعت التوحید و سنت د قافلې هم سفر ملګرو، تاسو ته دا خبره معلومه چې د نن نه یو 3 ورځې 4 ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې زما یو څو تصویران وایرل شیو چې په هغه کې زما د مفتی منیر شاکر یو مپاجاتی ملاقات شوی. دا غي پس منظر څه داسې دی چې په شنډۍ موړ کې زمنګ د ملګرو د نواتې مسله وا دروغه مسله وا زغه جرګې لته لومه. فالله در تقسم خرم چې زر دین نو خبر چې د له مفتی منیر شاکر راضي یا بدیل څوک راضي یا بڅوک راضي. زه د انجینیر خسته رحمان سره ناستو ما دغه سره غپ لگاو او پدې کې ما انجینیر صاحب خبرې کولې، پدې کې مفتی صاحب ډیر باندې را دنه نشو. زما د مفتی صاحب سره مپاجاتن ملاقات وشو او د مفتی صاحب سره مپاجاتن زما خبره اترې وشوي او بیا موږ هیڅ قسمه تنظیمي گفتگو نه دا کړې. هغه چې کوم د تنظیم صورتحال لیکلې دای هغه دروغ ویلي دي چې موږ تنظیمي گفتگو صورتحال باندې گفتگو کړه، دا خبره نه و، هیڅ قسمه گفتگو نه وشوي. هغه مپاجاتن ملاقات شو، داغه نه بعد هغه تصویران وایرل کړل. ما اړو غږونه ک ما وې زه خیر دې اس خبر نه تصویران دی وایرل کی. هغه تصویران نن په میډیا باندې، فرونم په میډیا باندې، بل پرونم په میډیا باندې، ورسره نظمونو هغه نظمونو کې زما تصویران ټچ کړل او دا ورسره ولیکل چې دا عز الله مولانا منګ رړولې دی او دا زه هیڅ نیم رړولې. زه د اشاعت التوحید و سنت قسمه، زه د قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ قائد محترم استاد محترم مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله تعالی اطال الله عمره ورعاه، هغه زما قائد دی، هغه زما استاد دی. او اشاعت د قربانونو دی. د اشاعت پرده کې خخت نه د لګیدلې، د اشاعت پرده کې بلاک نه د لګیدلې، د اشاعت پرده کې زمنګ شيوخ لګیدلې دي، د اشاعت پرده کې د باچا صاحب رحم الله وند کې کس پروته، د اشاعت پرده کې د شاپور شیخ صاحب رحم الله وند کې کس پروته، د اشاعت پرده کې د کابلګرام شیخ صاحب رحم الله وند کې کس پروته، د اشاعت پرده کې د شیخ عارف رحمت الله علیه وند کې کس پروته، اشاعت پرده کې د شیخ فضلیا وند کې کس پروته، د اشاعت پرده کې لیلی علما دي، هغه زموږ استادانو ابا منګ منګ عقیده زده کړی دا، منګ عمل زده کړی. زمونږ هغه ورځ یاد دي چې شیخ صاحب د شپې اصول سنت وا، زمونږ هغه ورځ یاد دي چې منګ د غلط عقیدو سره پنځ پیر دلیو، منګ د سیاق عقیده سره باجوړ تراغلی وو. منګ الحمدلله ردی جماعت کسانیو، په دې جماعت کې بکار کو، د دې قائد محترم د اصول دلان دی وکاو. والله العظیم زما فرغونو کې د بل تنظیم هیڅ قسمه محبت نشته دی. او واحد د ځان تزکیه نه بیانوم، لا تزکو انفسکم الا هو اعلم بمن اتقى، الله من اتقى والا پیجنی. خو ان شاء الله با جوړ کې ما خلق د پنځپيري په نوم باندې پیجنی، ما د شاعتی په نوم باندې پیجنی. او ما تاغه وخم یاد دی چې د باجوړ په جیل کې ما، او ما تاغه عالم هم یاد دی، ما تاغه عالم نوم هم یاد دی، نو مې نه یادوم. هغه عالم په ما سراغه ما ته د پلانکی جماعت کسان راغلي دي، خلک د جیل نخلاصي ورسې تا د جیل نخلاص کی. مرزا هغه نیم چې نن په 2 ورځې جیل او 4 میاشتو 15 میاشتو جیل باندې تنگ شوم، او زه ځان په نور جماعتونو خلاصوم. سبا ما ته مال وټ را کمال دارا کې احسان برا باندې کوي. منګه خلک یو منګ په سختو حالاتو کې چیرته د بل تنظیم تمه نه کړي. نن به الحمدلله نن موږ ته تکلیف دی چې موږ د بل چا تنظیم تمه کو. د تنظیم دا زمنګ جماعت دی، دا زمنګ قائد دی، ان شاء الله تر مرګ به دا زمنګ قائدی او موږ به ان شاء الله فدی باندې قائم او دائم یو. او زمنګ زدا خبر ډیر کوم چې حضرت شیخ القرآن ایوای زمونږ استاد نه دی، هغه زمونږ رهنما دی، هغه زمونږ رهبر دی، هغه زمونږ قائد دی، هغه زمونږ استاد دی، هغه زمونږ روحاني پلار دی. والله العظیم د خپل صلبی پلار چې هغه زه د هغه نه فیدایم، د هغه نه ماته شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله تعالی اطال الله عمره ورعاه ماته ډیر ګران دی. ان شاء الله تر قیامت پورې به زه د دې جماعت خادم ټول هغه ملګري چې د هغې دلزاري شوي، د هغې خفه شوي دي، د هغو نه زه معافي غواړم. او زه چې کوم دی د دې جماعت قسمه، زه به د دې جماعت د ملګرو سره ان شاء الله په دې سفر په دې قافله کې روان یم. زما د مفتی صاحب سره هیڅ قسمه کار نشته، نه مې مخکې و نه مې وسته دی.
شته نه مې دلچسپي شته هغه خلک چې دا خپل دیرو لرا راوستو ډوډو لرا راوستو چینو لرا راوستو په باجوړ کې کور په کور ګرځاو په ما باندې څوک ثبوت کی چې عز الله مولانا په هغه دیره کې ډوډۍ خورل چې باقي دا خلک ناشته ز الحمدلله هغه نیم زه خرڅېږم نه زه ما باندې بل رنگ نه خيږي ان شاء الله دا فیصله به وخت وکي چې مونږ د قائد محترم د قیادت دلان دی دنیا نزو او کنه مونږ چې ته د بل چا د امارت یا د بل چا د قیادت دلان دی دنیا نزو او زه په اخیره کې دا یو خبره کومه چې کله په شورا کې هم خبرې کوم والله العظیم زما صدا غمی زما سین چې ټانغتا شیخ صاحب شیخ عبدالرحیم ناشتي یا شیخ عبدالجبار ناشتي ترخو شیخ صاحب ناشتي یا ډبر سابق صاحب ناشتي یا کوثر سابق صاحب ناشتي او زه چې کم نه نو د خبره ونه کوم چې کوثر سابق صاحب په خپشي شیخ صاحب په خپشي بل سپینګره په خپشي ډبر سابق صاحب په خپشي او دا اړه ترخو شیخ صاحب په خپشي شیخ عبدالرحیم په خپشي او دا اړه هزار ونه رسیږي زما استادان سپینګری دي پته نه لګي چې مرد چا لاول دی منګر دنیا نه مخ کیزو الله مکا هغه د دنیا نه مخ کیزي اسنه دا غي مونږ ته ازارونه کی هغه نړ مونږ ته ازارونه کی مونږ د هغه استادانو بچیو تر قیامت به یو هیڅ قسم رنگ په مونږ باندې نه خيږي ته دې خود سي مثال چې ماته یو سړی وای راځي دی وړو کی باغ لراشه او یو غړ باغ پرې دا اشاعت خو باغ دی اشاعت باغچه ده په اشاعت کې میوي دي په اشاعت کې ګلان دي دا دومره غړ باغ ومنګ دی یو وړو کی باغچه د پاره پریدو الله دې نکيو بیا دې الله نکي قائد محترم هغه د حضرت عائشہ خبره په اخیره کې وکما حضرت عائشہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو دا سډکه د زمکه اندر واغسته ویلې د الله پیغمبره دومره جدای استبارک نشو قبل اوله والله العظیم د خپل قائد محترم په بارکی د خپل قائد محترم نه جدای یو سکند نشو تیروله هغه زمون قائد دې زمون استاد مونږ ته سلم نه دی ویلې مونږ ته قاضي نه دی ویلې مونږ ته شافعیه نه دی ویلې مونږ ته کافیه نه دی ویلې مونږ ته تلخیص او مختصر نه دی ویلې مونږ ته د الله کتاب ویلې دی مونږ ته د الله د نبی احادیث ویلې دي او مونږ به کوم دا خبرې پریدو د یو چا د بل چا خبرې به منو الله دې نه کی بیا دې الله نه کی زما قائد دی هغه زما استاد دی او دغه سړی سره زما ملاقات مپاجاتن شوه دی نه مې د ملاقات اراده و نه مشتا نه مې په آینده کې داشته الحمدلله د نسیاتونه زب شورا کې خلکو تکوم چې را پلان کې ودوم نه نږدې کو چې څومره جماعت ته سره را نږدې کیږي جماعت د هغه وخت نه چې ما په پنځپیر کې لاس اوچت کړی دی په وشتم د رمضان باندې چې بر دې جماعت خادم ما د شیخ القرآن په وخت کې زه شیخ القرآن پیژاندم هم یو طالب ما بل لاس اوچت کړل د جماعت خدمت وکوم نن هغه موږ د الله په کور کې د موحدینو په مرکز کې د شیخ القرآن خپل قائد محترم سره وعده کړو موږ وعده یې رو دا به وعده به موږ نه یې رو او ان شاء الله دا به زمون مرکزی دا به زمون قائدی د کم ملګرو د لزاری شوی دا زه د ټولو ملګرو نه معافي غواړم او هیڅ قسمه خبره نشته ده نه زه د دې جماعت نه بیلیږم او نه زما د خپل قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامه مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله تعالی اطول الله عمره وراه قسم په الله دانوم نه دانوم چې د شیخ سره دانوم یادوم کنه نو ماته بيدبیخ کاری ازما قائد دی اغه زما استاد دی اغه زما عزتمند دی اغه زما د سر تاج دی زدا روحاني بچي ماغه ماته د خپل پلار نه زید ګران دی او ان شاء الله تر قیامت به ما چې د ټولو ملګرو نه معافي غواړم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين